الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترمو په تیر بیان کې منګه د استغفار متعلق خبره کړې وه. اوس به موږ د استغفار څه فواید بیان کو چې د استغفار په دنیا کې هم ډېرې فایدې دي او الله تعالی په استغفار باندې بندگانو ته په دنیا کې هم ډېر څه ورکوي. چنانچه د حضرت حسن بصری رحمه الله قصه زمونږ ستاسو مخې ته ده چې هغه په درس کې ناست و. یو سړی راغی او تپوس یې وکړو چې حضرت ډېره زیاته قحطسالي ده، بارانونه نشته، تاسو څه دعا وکئ او موږ ته وظیفه وښیئ چې الله باران وکړي. هغو ته وفرمیل چې استغفار کوه. دویم کس راغی تپوس کې چې حضرت بچی مې نشته، څه وظیفه وښیئ. هغو ته وی چې استغفار کوه الله به بچی درکړي. دریم سړی راغی او وی حضرت مال مې نشته دی، ډېر زیات غریب یم، دعا راته وکړئ چې الله مال حال سیوا کړي زما. هغو ته وفرمیل چې استغفار کوه الله به تا ډېر مالداره کړي. شاګردانو دې تپوس وکړو چې حضرت دا خو 3 کسان راغلي وو او 3 واړو مختلف سوالونه وو او مختلف حاجتونه وو او تاسو ټولو ته ووایئ چې استغفار کوئ. دا خو عجیبه خبره ده. حضرت حسن بصری رحمه الله ورته وفرمیل چې آیا تا د سورې نوح دا آیات نه دی لوستلی؟ فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ويمددكم باموال وبنین ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. چې په دې کې الله تعالی په خپله فرمایي چې تاسو استغفار کوئ نو زه به تاسو د قحطسالیانې هم ختمې کړم، اسمان به تاسو بارانونه هم راوورئ، زه به ستاسو مدد وکړم په بچو سره، په زامنو سره، او دغه رنګې زه به تاسو له باغات او نهرونه درکړم. نو پکار دا ده چې هر مسلمان د استغفار التزام وکړي او په ځان باندې دا لازم کړي چې هره ورځ کم از کم 100 پیرې استغفار کوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.